قومي اصلاحي جرګې تلاش او د شخیل چې کوم صدر صاحب دی ابراهیم خان، ډاکټر نور محمد خان جنرال سیکرټري، علي حیدر صاحب، عبدالرقیب صاحب، محمد اسرار خان او عبدالرحمد صاحب ټولو ته زه د زړه د کومې مبارکي ورکوم. دلته ډېر درانه مشران ناست دي، مخلول ریاض خان دی، د ادینزۍ قومي جرګې نه خورشید علي خان شو، سرتاج خان دی، مونږ مولانا صاحب سراج الدین صاحب شو، سلطان اتیار خان دی، جان عالم خان چې کوم د ډېر قومي پاڅون مشر دی، د ټولو ما لپاره ګران نیک خان شو او صحافیانو ته که دا نه یادوم بیا خو مونږ کوریج نه راکوي. نو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم. دا یې نو هسې هم زه سوچ کوم په دې د بدقسمتۍ نه چې دا چمبلې پښتنو کې څه چل دی، که په دې نور قومونه زمونږ په دې مزاج نه پوهېږي چې کوم طرف ته ګورې، که د باډر نه پورې ګورې او که را پورې ګورې. خو همیشه دلته مونږ یو فساد دی، یو عذاب دی، یو دهشتګردي دی او زغم نشته او یو بل قدر نشته، یو بل بار نه پوهېږم چې څه لږ هغه انسانیت دغه چې دی که نه هغه څه دی چې انساني اقدار وایي، د بدقسمتۍ نه هغه اقدار زموږ سره په دې معاشره کې ختم شوي دي. دا خو شکر دی الحمدلله چې داسې قومي جرګې دي او داسې دا شکر دی بلکې دا جرګه چې ده که دا خو د پښتنو د زرګونو کالو تاریخ کیسه ده، زمونږ د دې سوچ او زمونږ د فکر لکه زمونږ معاشره کې چې که دغه وایي که نور خو مونږ الحمدلله که داسې وي نو خوشحال وایي که نه وایي هر چاره د پښتون تر مغل ښه ده، اتفاق ورکې نشته، های افسوس. نو چې په پښتنو کې اتفاق راشي نو زما کله چې په دنیا کې د دې د مقابلې قوم نشته او چې د دې قوم بچو له ته تعلیم ورکې، د دې قوم بچو له ته علم ورکې، د دې قوم بچو ته پوهه ورکې، نو د دې مقابلې قوم په دنیا کې نشته. ځکه خو په دې ملک کې او په دې دغه کې یو داسې شی دی که نه لکه کله زه اکثر خلکو ته یم لکه ما دې تقریرونه ډېر مه بیایې، موږ بلکې اکثر د پاټلۍ نه کوزېږو. نو هغه دا چې دی د کوم قوم سکول چا وران کړی دی تاسو اورېدلي؟ ما ته به ټول پنډال کې ووایي نه دی اورېدلی شي که نه، خو د چا سکول ورانېږي؟ پښتنه وکړه دا ولې ورانېږي چې دا قوم چې دی دی ته دغه کې دی ته د علم په رڼا دی منور کې، نو دا د مقابلې خو سره نشته، دی خو ته بیا غلطولی هم نه شي. خو چې علم ته لږ خر دی که نه، په خر باندې خو که ته بار کړي او که ته پې شګه وړې او که ته پې کتابونه وړې، خو هغه دا غواړي چې له دې نه د نوي نسل نه خره جوړ شي. نو زه په دې باندې انتهایي خوشحاله یم چې دا الحمدلله داسې خلک شته په دې معاشره کې. او زه خو وایي که نه وایي چې سل دې عمره خو یو دې ممره، نو هم دا خلک دی چې دا په دې معاشره کې داسې نمونه خلک دی، درانه خلک دی، ابراهیم خان دی، زمونږ صاحبزاده صاحب دی، زمونږ سلطان اتیار خان دی، دا ټول سرتاج خان دی، دا خورشید خان، دا داسې خلک دی چې دا په دې باندې د معاشره روښانه ده او په دې باندې معاشره ښایسته ده. په دې باندې دا ګوره که د چا په سر درد دی چې زه خپل مطلب دغه پرېږدي او مطلب دا چې خپل بچي پرېږدي، خپل کورونه پرېږدي، نن سبا خاص د فساد وخت دی، خلک خو د کورونو هم نه وځي، خو دې مطلب خپل وخت او خپل پیسه او خپل مطلب دا چې لکه خپل زړه خوري او دا مطلب راځي او د دوه مسلمانانو په منځ کې او د دغه په منځ کې مطلب دا چې دغه راولي جوړه راولي، دوه وران زړونه دا کوي جوړوي، د دې نه بل غټه زما که نه ثواب کار خو نشته. او د رحمان بابا هم وایي که نه وایي چې د خلیل د کعبې دا کعبه ده لویه چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. نو چې ته در مطلب دی چې د دوه کسانو زما او چا سره ورانه ده، د پټي ده یا د بل څه شي ده یا د پلار نیکه د دښمنۍ ده، او دا خلک دا علما او دا مشران او دا راځي او زمونږ په منځ کې جوړې راولي، زمونږ په منځ کې خیر راولي. نو زما خیال دی چې وصول خو خیر لکه الله وایي که نه، وصول کې خیر دی. نو د څو پورې مونږ مطلب دا چې دا یو په یو دغه لاره باندې روان یو چې دا شرونه به یو فسادونه به یو د یو بل سره مطلب دی چې لږ ژوند دی او محدود ژوند دی. او نو پکار دا ده چې موږ او انسان خو هغه دی چې د بل په ګوره د دې خرڅ چې دی که نه د څونه غټ سر دی او مازغه پکې هم دي که نه، ته غوایي ته وګوره، ته میخې ته وګوره، دې ته انسان چې دی دته اشرف المخلوقات وایي.
نو هغه مخلوقات دا چې دی به د خپل ځان د سوچ نه علاوه دی به د نور د انسانیت دی به د خپل د ګاونډي دی به د خپل یار دوست د خپل کلتور د خپل د معاشرې د خپل د وطن د خلکو به دا کوي ځکه خو یې کنه چې د خلکو خیر خوایي لري په زړه کې مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې نو چې دا چې دی دا نو د هغه د اشرف الغم هم د الله دغه دی د الله مخلوق دی خو د انسان چې دی کوم دا ما په خپل لا کې ما بیسیکلی ما ویل زوالو جو ویل دا نو په زوالو کې دا چې دا ټول دغه چې کوم د انیمل کینګډم وایي هغه هر ځای دی خدا په یو انیمل کینګډم کې دا ټول راځي خو الله تعالی په دې انیمل کینګډم کې دا واحد سپیشي دا واحد چې د انسان دی چې الله تعالی دغه غورتوب ورکړي دی او غورتوب په څور کړي چې دلې د عقل او دلې د سوچ او دلې د فکر ماده ورکړي دا او دلې دا ورکړي چې دی به د بل احساس کوي نو چې د چا سره د بل احساس دی او چې ژوند خو بیا زه خپل خبرې لرې راشم ژوند خو خروم تېروي ژوند خو سپیم تېروي ژوند خو پیشوم تېروي ژوند خو منګک هم تېروي خو د هغه ژوند چې دی چې کوم ژوند هغه دی چې دی د بل لپاره تېرېږي او موږ خو یو په خپله مطلب مسلمانان یو زموږ یو دین یو لوی دغه دی زموږ د دین پیغام دا دی د صلح او د خیر او د امن او د بدقسمتۍ سره چې دې ملک کې داسې قوتونه دي او داسې خلک دي چې هغه د اسلام هغه انټرپریټیشن یا د اسلام هغه تشریح په بل دا کوي اسلام د امن په ځای د یو متشدد او دغه په دغه کې پیش کوي چې دا داسې شی دی دغه مطلب دا چې یو بل لکه نزغمي نو مطلب دی چې لکه بل سره به وسغمي یو بل علی نو دی بل به وسغلند دی وجنا دا زمونږ د دین خلاف یو مطلب دغه دی کنه دین خو د یقینو د دین مونږ یو السلام علیکم تل سلامت دین خو دې سلامتیا نو زه به ډېر زیات خوشحاله او ډېر تاسو ته بیا د زړه د کومې دغه در کوم مبارکي در کوم